أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د فهم قرآن او سنت دا کلاس نن شپږم ورځ ده. د نننی پروګرام چې کوم موضوع ده هغه د جدید فتنه. جدید وی نوی ده او فتنه لفظ د عربی ده. بنیادی معنا د فتنه ده چې سړی سونه راواخلي سره زر اور ته واچي اور په بلکی او چې څومره زرګر غواړي او ماهر سړی باغې باندې اور بلکی چې دا څومره کوټ دی پیتلی پکې څومره ملاوټ دی خیره دی دا دې وسوځي او خالص سره زر پاتې شي. دې ته ویل کېږي فتنه او فتنه. بیا په عربی ژبه کې او په قرآن او سنت کې د فتنې ډېرې معنی دي. فتنه د عذاب په معنا باندې راځي، فتنه د امتحان په معنا باندې هم راځي. خو بنیادی چې کوم معنا ده چې سره زر سړی اور ته واچي نو چې اور به بلکې نو سره زر نه سوځي بلکې سره زر صفا پاتې شي او د اخرت ختم شي. د قرنګ په انسانانو باندې چې کله الله جل جلاله د امتحان ور بلکې نو چې کوم سوچ مسلمان دی او مؤمن دی الله دې زموږ دغه ایمان نصیب کړي د بګي پاک پاتې شي. او چې دا کوم اسخاپټه ده خیرن ده عقیده خراب ده نو دې بکیسته وسوځي. مثال به تور باندې دوه کسان دي باغی باندې یو شان غم راغی، دوه کسان دي د دوه کور وسوځیدو، دوه کسان دي داغې نه چا جبونه واله په بازار کې. خدای دې یو سړی ایمان برابر دی دا جب چې ددن وو د به صبر وکي، خوشي خبري ونه کی، نامناسب خبري ونه کی، بے صبري ونه کی، دا دغه لپاره د درجو د بلندۍ سبب وګرځي. او هم دغه ماشوم منډه جب تی چا وو د خوشي خبري وکي، نامناسب خبرو کی الله زدي مندل او موبایل څوک نو او دا چې لکه ما سه زیاته کې او دا کې او دا کې او دا کې دا دغه لپاره د تباہی او د بربادي سبب وګرځي. نو ور دغه یو ور دی خو سره در چې پکې سوځي نو سپاکیږي او چې خیره وته ورولېږي پیتل او ګلټ ورته ورولېږي نو هغه ولي شي او خراب شي ځای شي. د قرنګ په دې دنیا کې به انسان باندې الله جل جلاله تکلیفونه راولي. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. تاسو باندې به د بچو تکلیف راځي، د مال تکلیف راځي، د کورونو راځي، د صحت راځي، د بیمارو راځي. بیا الله فرمایي وبشر الصابرین. دا صابرین چې دي دا سره زر دي سونه دي او دا کم چې بے صبر دي دا ګلټ دي پیتل کم چې سوځي پوري. او الله جل جلاله مختلف پیغمبران ته فرمایي چې پتن کا پتون خاص کر موسی علیہ السلام ته فرمایي ته ډېر وازمیلې. او الله قران کریم کې فرمایي حسب الناس ايتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. د دې وسه خیال له د خلکو چې موږ جمع مسلمانانی او موږ مؤمنانی او موږ کلمه ویلې دا بدی باندې په فتنه ناراضي دیو په فتنه کې نه مبتلا کېږي په دنیا کې. انما اموالکم واولادکم فتنه. دا بچی چې الله موږ راکړي دی دا پیسې راکړي دی په دې باندې ازمي. د ځینې سړي د پاره دا پیسې د جنت ذریعہ وګرځي لکه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ اسونه سره زرو. او د ځینې سړي د پاره دا پیسې د جهنم ذریعہ وګرځي لکه ولید ابن مغیره اب پیتلو ګلټو اسخاب نو هغه چې اور په بل شو نيسته وسه ختم شو. د ځینې سړي بچي دا دغه د پاره د جنت ذریعہ وګرځي لکه حضرت خنسا رضی الله عنها چې 15 زامنه وو او په یو غزوه کې حاضر ده یو زوی تیار کو ولړ شي جنگ وکا شهید شو به بل ولېګو به بل ولېګو به بل ولېګو. او چې کله جنگ شروع کېدو نو د جنگ د شروع کېدو نو مخکې وته ویلا ول بچو زه تاسو ته خبر کوم ول تاسو زما بچی تاسو د پلار سره ما دوکه نه کړی خیانت مینه نه کړی تاسو د خپل پلار بچی زدا نه غواړم چې آینده کې خلک ما بد یاد کې چې ګنی بچوي بوزدلی کړی دا. او ابو لهب چې دا غم بچیو ولیکن ابو لهب څخاو نو داغه لپاره دا بچی د جهنم ذریعہ وګرځید نو هغه به جهنم ته ورسېدو. ځکه الله فرمایي چې ابو لهب الله تبا کو نو له بچو پیدا ورکړ نو له مال پیدا ورکړ. نو پیسې
او بچی دا د سړي لپاره بنیادی فتنه ده او بنیادی امتحان دی. نو که پرس که زموږ عقیده او عمل برابر او الله دې زموږ نصیب کړي نو موږ به بچو، او که پرس که عقیده او عمل هم نو برابر الله دې موږ وساتي نو بیا دا بچي او د عمل د سړي لپاره د اور ذریعه وګرځي. وسو د دې فتنو سره نښې دي او د دې فتنو سره آثار دي. فتنې دوه قسمه دي، دا یو اساني دي. په دې اخر کې به د دویم قسم فتنو تذکره کوم. اول د دې اولنی قسم تذکره کوم. بنیادی سوچ انسان دی په خپل ځان باندې وکي چې دا سړی چې دی نو دی په فتنه کې کم قسم کې ولیدلی دی، چې آیا په ده باندې دا کم امتحان راغلی دی، دې د وجې نه دی ناکام کېدو والا دی که کامیابېدو والا دی. که فرض که هغه نښې په انسان کې کم چې د ناکام کېدو دي نو پکار دی چې د اوس نه توبه وباسو. الله دې زموږ توبې نصوحه نصیب کړي. هغه فتنه شقاوة القلب وقسوة القلب، د زړه سخوالی دی چې د انسان زړه سخ شي. نښه بیا صحیح نښه دا ده چې لا یجدو حلاوة الطاعة ولا لذة المناجات، چې دې سړي ته په مانځه کې څه خوند نه میلاویږي، په روژه کې ورته څه خوند نه میلاویږي، په حج کې ورته څه مزه نه میلاویږي، چې د عبادت کوي او د عبادت په دوران کې دته څه خوند نه میلاویږي، معلومیږي دا زړه تور شوی دی، زړه سخت شوی دی. نو په ځان اېرېده پکار دی چې زما د زړه پاک شي نو ښه به نو علاج نبي علیه الصلاة والسلام ښوولی دی. ما یو ځل مسله بیانوله چې یو مسله ده په دې فقې په دې کتابونو کې ده، خو مسله دې چې د اهل حدیثو د احناف علماو په خپل منځ کې اختلافي نو ما مسله وویله خو اخر کې مې ولا حل ونه وایو. نو زموږ سره د باجوړ یو حاجي صاحب او عبدالرحمن حاجي صاحب هم په درس کې ناستو. ما ته ویل مولوي صاحب مرض دی بیان کو خو علاج دی ولا بیان نه کړ. نو چې زړه تور شي او سخت شي نو نښه خدا ده چې ولا یجدو حلاوة الطاعة ولا لذة المناجات، دته په عبادت کې خوند هم نه میلاویږي، او دویم نمبر دا چې د قرآن کریم تلاوت کې د خدای الله څخه خبرې دي نو په دې وخت کې بدل ته لذت او مزه او میټاس نه میلاویږي. نو د خپل زړه علاج پکار دی. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، چې زړونه زنکیږي لکه څنګه چې وسپنې ته اوبه ورسي وسپنه زنکیږي. د الله د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه دي چې هغه بیا دا تاسو نه کوي زړه څنګه زنکیږي ولې دا وسپنه چې زنکیږي، خو د الله نبی ویلا هغه ومنو دا. نو تاسو وکړه د الله رسول او ما جلاؤها، د الله رسول پاکي وې څنګه د وسپنې صفایي طریقه خدای چې ورته سړی واچي سوان پسې راوالي رګمال پسې راوالي وېمږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن، مرګ ډیر ډیر یادول او تلاوت د قرآن کریم کول. دو خبري، مرګ ډیر یادول او تلاوت د قرآن کریم کول. نو یو سړی یو باچا ډیر غټ شوی و، یو حکیم راوغتو چې حکیم صاحب زما علاج وکړه چې ډیر ځای سورب شوی ما د دې بس علاج نه. حکیم صاحب وته مرګ یادوه، نو ځان له تصویر پیدا کړ چې مرګ به کوو. یو میاش بعد حکیم صاحب راوغتو الله غوځه خنه شوم، ول اوس ما ته علاج وخایځه چې زما بالکل صحت دې سیده چې اوس خرابېږم. او ته ول بچا سلامت وستا علاج دار چې 15 ورځې ما ته خپل حکومت حواله کړ ته به ټیک شي. 15 ورځې بعد خپل حکومت والا او د بخاری بادشاہانو سب ټول دغه د خلی خبرې د سعودي عرب حکومت وکنه د شاه صاحب د خلی خبره او قانون کې بیا د بل چانل پاس کولو ضرورت نه وجود. حکیم صاحب بادشاہ کو چې بادشاہ کو ول حکیم صاحب څنګه پتاخ کې نه سول چې دا بادشاہ سلامت ونی سي ور چې بعد بدم پانسي کو جیل ته واچو. بادشاہ خلکو جیل ته واچو، ډوډۍ ولورولې خو ډوډۍ څخه نه کوي. پښپغم ورځ چې حکیم بادشاہ صاحب راوېستو خلکو لاس نیولې د خپې نه لګي خور شوی دی. ول وس کې نه بده تخبانی دستا تخت دی دستاش نه دی پانسي کوم. ول دار څنګه چلو کو مرګ یادول دي سي دا کم چې ورس یاد کو. در زبان تسبیح در دل گاو خر این چونین تسبیح کې کونت اثر، چې بجو باندې د سړی الله الله د حضور کې د بل څه تصور دی. اے نام خدا کو اکثر زیب زبان دیکھا، عشقی بتا کو اکثر نقش قلوب پایا، اور روم پہ معترض تھے لیکن جو آنکھ کھولی اپنے ہی دل کو ہم نے گنج عیوب پایا. نو چې کله سړی زړه ترشي د طبیعت عبادت خون نه ملاويږي. نو علاج دا دی سړی د قران کریم تلاوت ډیر کوي او مر ډیر یادې بس دی بچ ګم دی بیا صحیح دی به برابرۍ. دا استحزار د مرګ نه دی چې سړی ته دا یالي چې مال مرګ را روان دی.
دی بیا خان دی ډېر نه، دی به ډوډۍ هم ډېره نه خوري، دی به چکر هم ډېرې نه لګوي، ځکه چې هسې مرم که نه نو چې نږدې مړ شم دی کور ته نو زر زر دا خلک به راته راغونډ شي، لرې لرې به بیا نه ګرځي. یو فتنه دا ده د انسان زړه تور شي، زړه یې سخت شي. دویم نمبر انسان ته خطرناکه فتنه د انسان ژبه ده. دا ټول اندامونه د انسان دی ژبې ته راغونډېږي، هر سهار او سوال ورته کوي چې د الله خاطر وکړه ته سم شه، مونږ چې وال خورو او ټکول خورو نو ستا د وجې نه خورو، ته سمه شه مونږ به هم برابر یو. صحابو به د الله د نبي صلی الله علیه وسلم نه تپوسونه کول، نو د دې شي تپوس به کوي چې د عمل سره به تعلق ساتو. زمو خلک اکثر تپوس د دې شي کوي د عمل سره تعلق نه وي، د عمل سره تعلق نه وي. ول الله رسول ما ته نصيحت وکړه، د الله نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل املک علیک لسانک، جبه د ځان سره ټینګه کا، جبه راټینګه کا چې دا جبه دي خبرې کوي نو ول به سوچ وکړه، چې کله دې به سوچ وکړو ورسته خبره وکړه. نن په یوځه کې ما یو خبره وکړه او خبره غلطه نه وه، لکه غیر محتاط وه، او دا غي نو ورسته به ډېر به مشکله خبره الله حل کړي نورانه شوه. نو د خبرې د کولو نه مخکې به خبره سوچ پکار دی. وس دا جبه کدا د انسان خادم شي او انسان مالک شي نو د هغه قسمه فتنه کې دی چې کم سړی به لکه سره زر چی صفا کېږي به، او که پرس که دی د جبې دغه شو خادم شو جبه د مالک شوه نو دی بیا په هغه قسمه فتنه کې د کم ځای کې چې دی سوځي. الله دې موږ د هغې نه وساتي. او عزتمندو ګران کار نه دی جبه کنټرول کول، جبه کنټرول کول څه ګران کار نه دی. یو ځل زر خال د بازار نه پلان کوچ ته وختم، زما سه ملګری دی سیټ ته راوختو، پخوا زموږ د کلي کې وسه پورې غړه کډه وړله به د کالونی کې دي. د خال د بازار نه واله تر د شیرګل د بازار پورې مختلف قسمه خبرې د وکړې مو ته ها هو کو کله به سره حصہ واخیسته. خو د شیرګل په بازار کې زه کوشم ما سوچ وکړو چې 2 غنټې سفر مونږ یو ځای وکړو، په دې 2 غنټو کې د مسلسل خبرې وکړو، خو د پکې غیبت ونه کو، چغلی پکې ونه کړه، دروغه پکې ونه ویل، خې مزیداری خبرې کولې، ډېرې ښایستې خبرې کولې، یا مباح وي یا د ثواب وي، خو د ګناه خبرې نه وي. عزتمند خپل محفلونه صفا کول غواړي د ګناه د خبرونه. پرون په دغه ځای کې ولاړو نو چا څه خبره وکړه نو بل ورته ویلا چې دا دعا ویل غواړي چې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نو چې په محفل کې د سم ویلونه به ته مواب کی. نو دا یاد ساتئ ګوره په محفل کې هغه څه به مواب کیږي کم کې چې د بل سړی حد کې عزت نه شوی، بل سړی دې په سپک نه یاد کړي چې په محفل کې ناس یو ته بل سړی سپک یادې دې ته ورسېږي د خولې خوند به خراب شي. نو که الله بخینو الله خلکو ته کفر قتلم بخلی شي، چې څوک وجلی یو بل ته وبخي، الله په شرک بخلم قادر دی، څوک خو د چا نه نشي نیوی. خدا پر دې عزت لوټ کو کنه، دا خدا پر دې عزت باندې حمله وکړه، مونږه بل سپک یادو او دام خیالي چې ما به خلک درون یاد کی. ګوره مونږ دا غواړو چې مونږ خلکو درون یاد کړي، زما خلکو احترام او قدر وکړي. نو دا غي طریقه دا چې موږ د بل سړي قدر او احترام وکړو، بل سړي درون یاد کو. او دا څنګه ګران کار نه دی، ډېر آسان کار دی، جبه لګه کنټرول کول غواړي. عزتمندو درم نمبر زتی مختصرا خبرې کوم او اخیری چې کومه ملګرو وینا را به ویم. درم نمبر چې کومه فتنه نه بنیادی طور هغه کثرت القیل وقال له چې د دې تعلق هم د جبې سره دی، چې زمونږ بنیادی طور ټول زور خبرو لور غلې دی، خبرو لا ما نه ملګری په دلار کې تاسو کول مولوی صاحب د داعش مبارک اساسه خیال له. نو ما وته مال داعش کو په شام کې دل ته خو نشته، خو تاسو هغه مونږ کړه ویل نه مال سره د مانځ تاسو سره نه ول نه کې جاګه د جواب درکم چې دا سړی مونږ نه کینې د کافر کیږي، چې قصدنه سړی پری سړی به ایمان نه وځي. چې ته دې خبرې تاسو کې چې دا غي براه راست د عمل سره تعلق نشته او ساده عقیده سره تعلق نشته، په دې باندې چې کله خلک اخته شي نو بیا دې دا جوړ شي دا کم چې تاسو په اخبارونو کې بل ټي وي پروګرامونو کې نه چې ډیر شاید مولیان راغوښتي دي، مولیان صرف دل راغوښتي یو بل څه وجنګي، یو بریلی راغوښته دی، یو اهل حدیث راغوښته دی، یو دیوبندی راغوښته دی. اته ویل کته د نبی علیہ السلام بارے کې سو نور دی که بشر دی، دته وی نبی علیہ السلام بارے کې وای چې ژوند دی که مړ دی. نو بس مولیان په خپل منځ کې اون خلیو دی وته ناسي خان دی وته خبري وشي اخر کې را پاسه اس پته ولګي چې چلو شو. څومره چې د دین په باره کې د سوال در سوال سلسله ده، دا ډیر زیاته عجیبه خبره ده او دا ډیر زیاته د فتنې خبره ده. ګوره
د دې وجه نه خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په صحابه الله پابندي لګولې وه ولا تسألوا عن شيء تبد لكم تسؤكم دا هغه خبرې به تپوس کوئ چې د کومې خبرې تاسو ته په عمل کې پیدا ده په عقیده کې درته پیدا ده چې په عمل او عقیده کې درته پیدا نشته نو بس د هغې نه تپوس عبث دی فضول دی د هغې به تپوس نه کېږي خو تر د اوسه پورې زما چې څومره ژوند دی تقریبا 40 کاله وشو د ملاتوب کېږي 12 کاله په دې 12 کاله کې د اوسه پورې زما نه چا تپوس ونه کړو چې مولوي صاحب 15 رکعت وتر کېږي که نه کېږي چې کوي نو 2 رکعت وتر تپوس کوي ځکه دا د خواهش خبره ده دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام د سنت خبره نه ده د الله د نبی صلی الله علیه وسلم معمول دا و چې په روزه او روزه او غیر روزه کې باغه مونږ کوو هم په روزه کې مونږ کوو هم په غیر روزه کې مونږ کوو په روزه کې زموږ مسله شروع شي چې 100 رکعات وکړو 8 رکعات دی شپږ دی ولست دی 50 دی 70 دی 30 دی ولیکن په بوزه کې چم تاسو نه کو چې تهجد وکاو کنه وکاو تهجد کې ثواب شته کې نشته ځکه حدیث کې راځي د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی د شپې مونږ وکي سحر چې در پاسې طیب النفس دې چې سحر را پاسې دې چې خوشاله زړه خوشاله دماغ خوشاله دې مطمئنی انزایټي وته نه س ټینشن وته نه او چې کله د شپې مونږ نه کړی تهجد نه کړی نو اصبح خبيث النفس کسلانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دی را پاسې دي چې خبيث النفس په سر باندې بوجي په زړه باندې بوجي که خزه وته خبره کوي جګړه کوي کمور وته ویل جګړه کوي لانجه کوي په دې کې بدن خطي زګه زموږ رابطه کمزوري ده بر سره زموږ د بر سره رابطه کمزوري ده اعظم سلطان محمد امیر صاحب یو ځل وی یو ځکه مونږ ناسو و یو سړی را سوال کوو ویل چې الله په نامه پیسې راکړي ما ورته ویل چې که پرس که ډوډۍ پې اخلي نو پیسې در کومه که نشه پې اخلي نو پیسې نه در کوم ویل راته ویل چې دروغ درته نه شم ویلی نشه پې اخلم د ډوډۍ ذمهواري اخیستې د هغه راکوي ډوډۍ رزق هغه راکوي نشې له غواړم که راکې راکړې نه مه راکوه چې پیسې مو له ورکړئ مونږ پاسې د دې ځای نه لاړو یو واده له وایي او واده له چې لاړو په واده کې ناست ډوډۍ م خوړه په دې شامیانه کې دننه دا کرسۍ جوړې دي خلک ناست دي او د هغې نه بار دا ځای چې دی نو دا کبل ولاړ دی په دې کې ماشوم غوړۍ راغېستې ده د میز لی راوړي دا غوړۍ دې په لار کې راولې ده نو ایسته په پاستر شو نو زه ترې لوښی ویوړو او وریجه قشان پاتې شوې ویل هغه سړی را کېناسته ورته ویل چې یاره رابطه مو سره چې ډېره مضبوطه نه ده نو رزق راکوي خو بغیر د لوښي نه راکوي ته سوچ وکړې دا څومره هوښیار سړی و خو دا نشې خراب کړی نو دا کنیکشن مضبوطول غواړي عزتمندو چې تر څو پورې زمونږ هغه وتبتل الیه تبتیلا الله جل جلاله قران کریم کې فرمایي کله کله د خلکو نه لږ جدا کېږي جدا کېنه چې لږ سړی په خپل ځان باندې غور وکړي 4-5 منټه 6 منټه 8 منټه زموږ یو چلاسی بابا باندې مشهور دی په دې مانسیره کې یو پیر دی ډېر موحد سړی دی هغه ویل چې تاسو مراقبه کوئ د مرګ او مراقبه کوئ د دنیا نه د رخصتېدو چې ته داسې مراقبه وکړي چې زه مړ شم او زه یې واخیستم او جنازې راله وکړه ویلم به ولم او ښخې کړم داسې نو ما سوچ کوم چې دا خو ډېر اسان کار دی سړی به ګوټ ته کښېني دا سوچ به وکړي زه یو ځل نیم کېناستم ما سوچ شروع کړو چې دې سوچ وکړي چې زه مړ شم یاره ته به एकदम د کلي مړي به ته در یاد شي چې بیا لږ ځان داسې برابر کړي چې اوس ما لمبۍ نو ته به هغه کوم مړي چې ستا مخې د چا لمبولي به ته در یاد شي شیطان هېڅوک دې خبرې ته نه پرېږدي چې دی په تصور کې هم ځان دې ته تیار کړي زه به مرم چې په تصور کې سړی دا دې ځان تیار کړي زه به مرم نو تیاري خو ګرانه خبره ده عزتمندو د دې نه وروستو د انسان په وجود کې یو طاقتور او ډېر صلاحیتونو والا او ډېر چلونو والا قوت پروت دی چې هغې ته نفس وایي او یو بل هغې ته شیطان وایي دا دومره ډېر طاقتور دی چې دا د انسان سره د شپې مور سره دی د ورځې مور سره دی دا انسان چې څه قسم عمل کوي نو د عمل له ورانولو صلاحیت هم ورسره دی چې په نیت کې پتور ور واچوي او نیت ول وران کړي او دا ډېر طاقتور دی ګورئ تر دې پورې چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل چې د ټولو خلکو سره شیطان ورسره دی نو عایشې ابی رضی الله عنها د مسلمانانو مور ورته وویله زما سم را سره دی شیطان نبی علیه السلام ویل او ستا سم در سره دی ویل د الله رسول ستا سم شیطان شته نبی علیه السلام ویل زما سم شته ولکن اعانني علیه ربي فاسلم یا فاسلم لیکن الله زما تایید وکړو او مال په طاقت راغو زما شیطان زما یا مسلمان شوی دی معنی دار چې مسلمان شي او یی معنی دار چې زما تابع شي وز دغه شیطان چې دا تابع دی د الله د نبی صلی الله علیه وسلم دا څنګه وو دا شیطان نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل منځ کو زمو خلکو خبکه گئی ما
چې وس دا نور یا سپوږمۍ تندر ونیسي کنه نو خلک ول ویډیوګانې کې تصویران ول وباسي کوي ولا کنه او وي مړه دا خو عامه خبره ده بس اعلان پرون اعلان شوی هفته نه مخکې اعلان شوی چې نور به تندر نيسي سپوږمۍ به تندر نيسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې وخت کې مونږ کاوه نبی علیہ السلام مونږ کاوه په مانځ کې ډیر عجیب کارونه شوی دي خو یو کار دا وګو چې ور مخکې شو بیا راشاته شو بیا په خپل ځای ور دې د مونږ ځای پوره صحابه ته پوښتنه د الله رسول دا ور مخکې ولي شوی بیا راشاته ولي شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل مې دا ور مخکې زکه شوم چې د جنت میوه رته الله خولي وي نو ما الله سره غزو چې د میوه راو شو کوم چې تاسو ته وخم خو بیا مې ویل چې نشم خو بس پټي خدي پرې مې خو دي او الله واستشوي زکه ما چې شیطان ور راوړو زما مخه سيزو نو دا غینه راشاده شوم چې مخ مې ونی سيزي دا شیطان دی چې تابع شوی دی هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخ ته سيزلو کوشش کړو اوس به د ځینې خلک د ګلمنی کنه دا تقدیر نه چې ګلمنی تاسو فکر کړی دی سوي یره چې په تقدیر کې را لیکل و چې موږ مونږ کړه او په تقدیر کې را لیکل و چې موږ نه وکړو چې را لیکل نو ولې مونږ کوو ولې نه کوو نو په تقدیر کې وایي دا نه دي لیکلي ګوره په تقدیر کې تاسو روپۍ لیکلي تاسو بسمره روپۍ ګټئ په تقدیر کې تاسو ډوړۍ لیکلي تاسو بسمره ډوړۍ خورئ په تقدیر کې تاسو لیکل تاسو بسمره جامې غوندئ نو د تقدیر د وجې نه موږ سره موږ پرې دوګره د تقدیر د وجې نه موږ دکان بند نه کو چې دکان بندومه کمال را کولا شي بمر الله کې دکان ته خو په وخت سم ډوړې خو په وخت رمزه کې غوښنه خو نو وګی کېګم نو دا قرآن نکلی تقدیر کنه لکه ډوړې خو ځل پرې دی چې مړای وسی بدی موړ کې کنه دی مړای نه بدی مړای صرف مونږ دې مانزه دي چې کوم د استر کې ورانی کړی دي چې رب کراله ویل جمعه بکولې او کراله نه ویل کړي جمعه نه کولې دسی موای الله بچا ظلم نه کوي الله جل جلاله په علم کې وا چې دا بنده پیدا کم او آزاد پرې دم بالکل په دمانه د بار نس دباو نه دې بس کوي اقرا له ولیکل چې دا بنده پیدا کم کله او دې آزاد پرې دم بدمانه بالکل د بار نس دباو نه زور پې نه دې په خپل اختیار بس سکي اقرا له ولیکل دا موږ چې سکو دا اصل کې د الله د علم موږ تصدیق کوو موږ دې سنیو چې ګینې د لیکلو نه مجبور یو الله جل جلاله علی مخکې لیکل نه دي کړي بلکې د الله په علم کې د مخکې نه چې موږ بدا دا کار توقع را لیکل ظلم نه کوي نو لهدا تقدیر مسله ګرانه هم نه ده او په تقدیر به نه وراړو اوس دومره طاقت ولې پیدا کړی دی د دې ځنه چې ورسره کوم خبرې کوم کدا لګي ګرانی نو خیر د سوچ بوته کوي الملل والنهال علامه شهرستاني یو کتاب دی لیکلی دی چې شیطان یو ځل فرشتو ته ویلا چې الله ته درخواست وکړي چې الله ته تمنه چې ته زما خالق یې مالک یې زما رازق یې هر څه ته یې نو یې الله ته خپته و چې زستا خبره نه منم ستا د الله په علم کې و چې دا به شیطان ز پیدا کوم نو دا خو بیا زه ته حکم کوم نو دا بیا سجده نه کوي نو تاسو ولې پیدا کولم یې الله ته خپته و چې زه تما پیدا کې بیا ته حکم وکړي د سجده زه خو به سجده نه کوم نو تاسو ولې پیدا کوم نه به پیدا کولای نو حکم به نه کولای نو به سجده نه کولای اس بنوي او دویم دا چې کله دې پیدا کړم ځا پیدا دې کړم نو یې الله ته خپته و چې زه د آدم علی السلام ته سجده کولو ته تیار نه نو حکم دې راته سره کوو دا مهرباني به دې کړی و چې حکم دې راته نه کولای او دریم دا چې حکم دې راته وکړو خو ستا په علم کې چې سجده وته کوم نه نو بیا دې ګمراه ولې کړم کافر دې کړم چې سجده ونه کړم ته کافر شو لس سوالونه کړی دي شیطان لس فرشتي الله جل جلاله ته درخواست وکړ شیطان دې سی وي نبی علیہ الصلوۃ الله تو فرمایل دا ولنې خبره دروغ کوي چې د مامنی زه د مالک او خالق یم کله دا ولنې خبره منو دی چې د خالق او مالک یم نو د به تاسو نه کوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون د بنده دا کار نه شي د الله نه تاسو کوي دا ولي او دا ولي او دا ولي ولي باندې تاسو زمو استا کار نه دی زمو استا کار خالص حکم منلی مونږ د الله غلامان یو مونږ د الله نوکران یو مونږ د الله بنديان یو دا وجود داغه دی د جامع داغه دی دا ډوړی داغه دا د کور داغه دی د پیسې داغه دی د صلاحیتونو داغه دی د اوقاتو کې چې اوسې ګدا داغه دی زمون په کیسه مخبل نشتی نو زمونږ دا کار نه دی چې موږ تاسو کو جی دا بولی کوي او دا بولی نه کیږي موږ ته د اجازه نشته چې کله سلطان محمود غزنوی نه وي خلکو ته ویل چې ته به خپل غلام ډیر زیات احترام دغه کې ډیر عزت ولا ورکه او زمونږ ډیر عزت موږ نه راکې دا ولي هغه ته ویل چې بس زما غلام دی چې نه نسی چل به موږ ته وایا بس ول ټیک راغون شي کله چې هغه راغون کړه او محفل ولګېدو وزیران ناس دي فوجي کمانډران ولاړ دي
نو د سلطان محمود غزنوي په غاړه کې د ټولو نه قیمتي یو هار پروتو چې په هغې کې مختلف قسمه قیمتي کاڼي وو، ډېر زیات قیمتي کاڼي. هغه هار راواخېستو ورګزارې کړو د میدان ته، او هغې یو کس ته یې ویل دا مات کا، یو چې جي دا خو ډېر زیات قیمتي دی، جي دا خو ستاسو ډېر خونم کوي، دا نشم ماتولی. بل ته ویل ته یې مات کا، بل ته ویل ته یې مات کا. او څومره چې رشته دارو وزیرانو ټولو انکار وکړو، بس دغه ته ویل ایاز ته ویل ته یې مات کا، بس د هغه سره چې په لاس کې څه شی ورسره اخیستی چې هغه هار یې ټول څومره چې قیمتي کاڼي ټول یې وچقول. نو محمود غزنوي ورته قار شو، ویل تا دا هار ولې مات کړو، څومره قیمتي هار و؟ هغه ورته ویل جي ستا دا حکم د دې هار نه زیات قیمتي و. هغه خپل وزیرانو ته یې لوم لیدو، ویل تاسو سره د دې سرو زرو د دې سپینو زرو زما د دې بادشاهي د دې قدر در سره دی، او د ایاز سره زما د حکم قدر ور سره دی. نو زمون کار دا نه دی چې موږ اعتراضونه وکړو، او چې اعتراض نه کوو نو ښایسته ژوند به تېر کړو، مزیدار ټیک ټاک ژوند به تېر کړو. الله په چا ظلم نه کوي. د الله جل جلاله باره کې دا قانون ذهن کې یادول پکار دی چې د الله علم محیط علم دی، چې لاسې نه پیدا کړي، الله د دې نه خبر دی چې دا پیدا شي څه سبا کوي. او دویمه دا ده چې الله جل جلاله انتهایی عادل دی، د ذرې برابر ظلم هم بچا باندې نه کوي. اوس چې څوک چېرته لګي دا د الله د عدل تقاضا ده، دا د الله د عدل تقاضا ده. او الله جل جلاله د کارونو به عدل او ظلم معلومو چې دا ظلم دی او د عدل دی. کوم چې الله کوي دا به عدل، او چې کوم د الله د حکم خلاف دا به ظلم وي. اعتراض به نه کوو. البته دومره ده چې که فرض که دا طاقتونه زموږ په وجود کې نه وی ښودی، شیطان او نفس یې نه وی ښودی، نو بیا خو په دنیا کې امتحان نه کېدو که نه. امتحان خو هله کېږي چې کله د انسان په وجود کې د ګناه ته د راښکېدو صلاحیت وي، په ګناه باندې د کولو قدرت هم ورسره وي، دی په دې باندې قادر وي چې دی ګناه وکړي، او د هغې په وجود دی د خپل لاس رامنې کړي. بس دقه سړی دی. او چې کوم یو سړی داسې دی چې د هغه وس د ګناه نه کېږي، نو که دی بیا ګناه کوي او که نه کوي. د دې نه وروستو چې انسان په دې فتنه کې ولېږي، د فتنه کې د اچېلو دپاره بنیادي محرک چې کوم دی نو یو شیطان دی او یو نفس دی. خو نفس یو دی په دې وجود کې. که د دې تربیت موږ سم وکړو، الله دې زموږ نصیب کړي، نو د هغې نه نفس مطمئنه جوړېږي، الله دې زموږ نصیب کړي. او چې د دې بیخي تربیت ونه شي، نو د هغې نفس اماره بالسوء جوړېږي چې دا به خلک ګناه ته راکاږي. او که فرض کړه نیم مشق هم پرې وکړو، داسې د بیخي د اماره نه راوایستو، نو هغې نه بیا په دې منځ کې جوړېږي چې هغې ته دا په دې منځ کې هغې ته اماره بالسوء وایي. دا درې قسمه خو په دې یو نفس کې جوړېږي. خو د دې شیطان چې کوم تصور دی زموږ، نو د شیطان باره کې تصور دا زده کول غواړي چې شیطان هغه چاته ویلی کېږي چې دا سړی ګناه ته رابلي او سړی ګناه طرف ته بوځي. ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمیل، ویل د انسانانو او د پیریانو د شیطان نه پناه غواړه. ویل یا د الله رسوله ولې په انسانانو کې هم شیطان شته؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمیل او تا قرآن کریم کې نه دی ویلي چې من الجنة والناس، په انسانانو کې هم شته او په پیریانو کې هم شته. شیطان په انسان باندې اولنې محنت دا کوي، او د ټولو نه لوی فتنه چې دا غدا ده چې انسان وارته په کفر کې. والفتنه اشد من القتل، شرک او کفر دا د قتل نه او د بل چا د وجود نه لوی ګناه ده. نو اول کوشش کوي چې انسان په شرک کې مبتلا کی او په کفر کې مبتلا کی. الله دې موږ د شرک او د کفر نه وساتي. او عزتمند شرک او کفر داسې لا علاج مرض دی چې دا مرض چې دی دا د انسان نه د جهنم اور هم نشي انځلی. کم مسلمانان ګناهګار چې جهنم ته ولېږي، نو دا څومره ګناهونه چې د انسان کړي دي، الله دې موږ ته معاف کړي، انشاءالله ډېر به معاف کوي. خو که پرس چې ګناهګار جهنم ته ومولېږي، نو د جهنم دا اور د هغه نه د ګناهونه سیزي، یو ګناه ته وسیزي، بیا ته بل وسیزي، بیا ته بل وسیزي، چې کله د جهنم اور د ګناهونه وسیزي نو بس دی پاک شو، نو بیا د راوځي جنت ته بځي. خو شرک او کفر داسې ګناه ده چې د جهنم اور هم دا ګناه نشي انځلی د انسان، نو دی به همیشه دپاره په جهنم کې پروت وي. الله دې موږ د شرک او د کفر نه وساتي. عزتمندو د شرک بیا ډېر اقسام دي، او الحمدلله تاسو ته خلک او په دې ترجمو کې هم ډېر زیات اورېدلي، زه به صرف اشاره کوم ته. دویم نمبر، شیطان کوشش کوي چې په انسان نه ګناه وکړي، کبیره لوی ګناهونه د انسان نه وکړي، لوی ګناهونه، زنا ده او غلا ده او چغلي ده او غیبت ده، دا قسمه ګناهونه. خو په دې ځای کې یوه خبره به کوو، غلطه پیدا به ترې نه اخلو، زه به تاسو ته یوه خبره وکړم.
الله جل جلاله دا غواړي چې دا بنده هر قسم عبادت وکړي. څومره قسمونه چې د عبادتونو دي چې دا ټول وکړي، جهاد مو وکړي او تبلیغ مو وکړي او منځ مو وکړي او روژې مو نیسي او صدقې مو وکړي. په دې عبادتونو کې یو عبادت چې هغه توبه ده. توبه خو توبه داسې عجیبه عبادت ده چې دا د ګناه نه بغیر نه کېږي. تر څو پورې چې د انسان نه ګناه نه شوی نو د توبه نشي ایستی. استغفار کولی شي خو توبه به دې هله کوي چې د نه ګناه وشي. نو کله کله داسې چې انسان چې لا ګناه نه کړی د درجه لاندې وړي په دې بنده باندې الله کله رحم غواړي که نه، کله پې الله رحم غواړي نو دی لوی درجې ته رسوي چې غاټې درجې ته یې د رسولو اراده وکړي. نو دی د خپل عمل د وجې نه هغه ځای ته نشي رسېدی. نو دله د الله موقع ورکوي د توبې. نو توبې موقع ولې داسې ورکړي چې ګناه دې وشي. چې ګناه دې وشي نو دی په ګناه پیمانه شي. چې په ګناه پیمانه شي توبه وباسي. نو د توبې په ایستو په نتیجه کې چې الله تعالی کومه درجه ورکړي دا درجه د توبې د ایستو نه مخکې نه میلاویږي. الله دې اول موږ د ګناه نه وساتي او که چېرته ګناه شوی نو الله دې دغه شان توبه زموږ نصیب کړي. عزتمندو بیا چې کله انسان د انسان نه شیطان کوشش کوي چې انسان ګناه وکړي او د انسان نه ګناه وشي نو شیطان یو بل کوشش کوي د دې ګناه نه وروسته. شیطان چې کله د انسان نه ګناه وکړي نو هم تی په قلاره نه کېږي او که دی نیکي کوي نو نیکۍ په دوران کې په قلاره نه کېږي. عجایب القصص یو کتاب دی، قصو کتاب دی، قصه ده. یو سړی لمانځه له تلو چې به کور نه چې راووتو چې راولېدو جامې څښا شوې کور ته لاړو چې نورې جامې واغوستې چې راووتو چې بیا یې څښا شو چې بیا لاړو نورې واغوستې چې د درېیم ځل راووتو چې یاره د دې دروازې مخې ته یو صحتمند سړی ولاړ چې کاکا را په شا شو چې په شا یې کړو چې د جومات په دروازې کې ګوس کړو. ته ورته چې الله دې څخه وکړي دا څوک یې چې ښه دې راسره وکړه زه شیطان یم. ورته چې ته شیطان یې ما ته دې دغه کې دا مرسته کوي چې او که نه وایي چې د دې راولېدو د وجې نه تعالی الله کوم اجر درکړو دا مهرباني نه وپېرزو نو په شا مې راوړو چې ستا دا مونځ وکړې ځکه ته په سم مونځ کې مات ګوډ مونځ به کوې خو چې راشي چې ستا خبره دې خلاص شي لارې به راولېږي او جامې بدلې دغه راباندې نه وپېرزو. بیا چې کله د انسان نه ګناه وشي نو شیطان د دې ګناه نه وروسته به د انسان باندې دوه کاره کوي او الله دې د دوه کارونو نه موږ وساتي. د ګناه نه زیات خطرناک دا وروستني دوه کارونه دي. ګورئ یو دا دی د انسان نه ګناه وشوه نو شیطان ورته دا ګناه په نظر کې سپکه ښکاره کړي چې مړه تاسو ګناه کړله، خلکو د خلکو خونې ورانې کړې او خلک کفر کوي او خلک بوتانو ته سجدې کوي، ستا څه ګناه ده؟ ګناه ورته په نظر کې سپکه ښکاره کړي او کله چې انسان د ګناه په نظر کې سپکه ښکاره شي بیا توبه نه وباسي نو کوم عبادت چې و قیمتي عبادت یې ضایع شي. الله دې دې نه موږ وساتي. او کله کله داسې شي که نه چې دا انسان د ګناه نه وروسته مایوسه کړي چې دی ګناه وکړي که نه د دوی مړه ورته ګناهګار تا خو هسې نه بخي. یا ستا نه زنا وشوه، ستا نه غلا وشوه، تا غلا کړله، دا چېرته بخي؟ دی مایوسه شي. مایوسي هم کفر دی او د ګناه ته سپک کتل هم کفر دی. نو مخکې خو دې ګناه شوي و نو ګناهګار خو کافر کېږي نه، خو دا وروسته چې به کوم کار وکړو نو دې سره داسته کافر شي، سړی بې د ایمان نه وځي. نو دې خبرې ته لږ واضح او تیار اوسېده پکار دي چې اول خو ځان د ګناه نه ساتل، خو چې ګناه وشي هسې نه چې ما ته دا ګناه په نظر کې سپک ښکاره شي एकदम توبه وباسي. الله زما نه توبه وشوه، زه باندې ګناه وشوه، الله دا راته معاف کړه، بیا به ځان ساتم بیا منع کوم، الله دې راته معافي وکړه. او دویم دا چې که فرض کې داسې راشي یاره ته مړه نه دي بخي، نه 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 الله غفور رحیم دی، ولې به مې نه بخي، زه لاس پورته کوم به وبخي. نو د ګناه نه اول کوشش پکار دی ځان وساتو او چې د ګناه نه وروسته چې کوم دی بیا د دې دوه خبرو کې په یو کې مؤنث دی. او ګناه چې د انسان نه کېږي د دې د وجې نه په زړه باندې تور داغ لګي، دا د اولنۍ خبرې سره متعلق دی چې کله انسان زړه تور شي نو دی بیا د عبادت خوند نه محسوسوي. نو دا زړه به څنګه پاکو؟ نو د زړه د پاکولو دوه خبرې هلته ذکر شوې، یو د قرآن کریم ډېر ډېر تلاوت، یو مرګ یادول، او درېیم په دې ځای کې ذکر شوی دی چې موږ توبه وباسو. او ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایي چې کله کله د توبې نه وروستو د بنده دومره لویه درجه وي چې دا درجه د توبې نه بغیر دته نه میلاو شوي. هغه وایي کوم صحابه چې په مکه کې مشرکانو مخکې په دې خبره ځان پوهېږئ ډېر جذبات به د ځینو ټکو باندې مه کوئ د هر چا باره کې د ځینې ټکي ټکي. صحابه کرام د ایمان د راوړلو مخکې خو مشرکان که نه نو بیا ایمان راوړو نو توبه یې وایسته که نه. نو دغه کسان چې کوم په مکه کې توبهګار شوي د هغې درجې ډېرې لوړې دي د هغه خلکو نه کوم چې په حالت د اسلام کې پیدا شوي دي لوی شوي دي او شرک یې نه دی کړی. اوس به یو سړی و چې یاره د دومره درجې د رسېدو دپاره به زه داسې کار وکړم چې اول به ګناه وکړم چې بیا توبه وباسم. دا م یاد ساتئ ګورئ چې په دې نیت باندې ګناه کول چې وروسته به دې توبه وباسم. الله بنده له د توبې توفیق بیا نه ورکوي.
چې په دې نیت باندې سړی ګناه وکړي چې زه ګناه زکه کوم چې بیا به توبه وباسم، دی الله د توبې توفیق نه ورکوي. نه چې ګناه را نه وشو نو وروسته به زه به توبه وباسم چې الله ماته معاف کړي، خو په دې نیت باندې به ګوره ګناه نه کوو چې ګنې زه اول ګناه وکړم ځکه چې د توبه خو ډبلو عبادت ته چې وروسته به سیده عبادت وکړم. دو خبرې انتهایی ضروری دي، یو دا چې د الله د رحمت نه مایوس نه شو، او دویم دا چې د الله د عذاب نه مونږه بهیری نشو. بس د الله د عذاب نه بهیری کېدل نه او د الله د رحمت نه پور امید په دې منځ کې اوسېده پکار دي. عزتمندو یو خو دغه شیطان دی چې مونږ نه نو د انسان په دې وجود کې ګرځي او په دې اینه کې چلیږي. یو دوم قسم شیطانان په دې دنیا کې دي په انساني شکل کې چې هغه د ډېرو لوی فتنو د جوړېدو سبب ګرځېدلی دی په دې دنیا کې. مسلمانان چې د کم وخت نه د صحابه کرامو په دور نه راواله وروسته دې زمانه کې چې څومره فتنې جوړې شوي دي، نو یو خو داسې فتنه ده که نه چې یو سړي د شرابو دکان جوړ کړو، یو سړي سینما جوړ کړه، دا فتنې دي. خو چونکې دا د مذهب په جامه کې نه دي نو هر سړی ورته ګناه وایي، که څوک یې کوي ورته ګناه وایي چې مسلمان دی که ډېر کمزوری مسلمان هم دی خو دی ورته ګناه وایي، سینما ته ګناه وایي، شرابو ته ګناه وایي، غلا ته ګناه وایي. خو دویم نمبر فتنې چې کوم دی هغه د مذهب په شکل کې، او د مذهب په رنګ چې کومه فتنه را ننوځي نو دی بیا چې کوم دی دا وځي نه بلکې هغه مستقل ځان له ډلې جوړوي، ګروپ جوړوي. ما ته بلو چې ملګري ټلیفون وکړو چې مولوي صاحب یو خبره ته کوم ځان تپوس کوم، یو پلان کې مولانا صاحب دی په فیسبوک راځي دغه خبرې مونږ اورو، پلان کې مولانا دی راځي دغه خبرې مونږ اورو. اوس به مونږ څه کوو، څه چل به کوو چې لکه یو شان خبرې کوي بل شان خبرې کوي. نو دې باره کې یو خبره واورئ بنیادی، او چې دا خبره ستاسو په ذهن کې وي ان شاء الله بیا به تاسو ته مشکلات نه راځي په دنیا کې. عام خلک خدا وایي کنه قرآن او سنت باندې عمل وکړي. په قرآن او سنت باندې پوهېدل هر سړي کار نه دی. ګوره هر مولا په قرآن او سنت نه پوهېږي نو عامي به پسې پوهې شي. بنیادی خبره دا ده چې کوم خبرې د صحابه کرامو د تابعینو په منځ کې اتفاقي وي، په هغې باندې به د هېچ چا خبره نه منو چې د دنیا لوی فلسفې هم دا خبره به نه منو. مثلا د ګناهګار سړي دپاره په قبر کې عذاب شته، د صحابه کرامو اجماعي عقیده وه. د نیکۍ او د بدۍ د عملونو ټول شته، دا اجماعي عقیده وه د مسلمانانو. قیامت ته نږدې مهدي به راوځي، د نبي علیه السلام نوسی دی، دجال به راوځي، دا یهودي کمانډر دی، عیسی علیه السلام به ژوندی دنیا ته بیا راکوزېږي. دا خبرې اجماعي خبرې دي. د صحابه کرامو د تابعینو په دې کې څه اختلاف نه و. دا پلانکې عمل سنت دی، دا پلانکې عمل فرض دی، په دې کې د هغې اختلاف نه و. په دې کې به هېڅ یو فلسفي نه منو، که دا جاوید احمد غامیدي دی او که دا عبید الله سیندي دی او که دا بل دی او که دا بل دی، دغه به نه منو. بس خبره ختمه شوه. ستاسو به بلکل چې کوم دی نه سینه کولاو شي په دې باندې و چې غامیدي وایي چې را تراویح سره مونځ نه ته غلط وی، ځکه صحابه کرام متفق وو چې دا مونځ دی، دا سنت دی. غامیدي وایي چې ګیره چې کوم دی نو سنت ته غلط وی، ځکه صحابه کرام په دې متفق وو چې دا سنت طریقه ده. اوس څوک پرېږدي پرې به دي، الله به اجر ورکړي. چې الله توفیق نه درکړی، الله دې توفیق ورکړي، خو دا مني چې دا سنت طریقه وه. غامیدي وایي چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی، نه به راځي ته غلط وی، ځکه صحابه کرام اتفاق په دې و چې عیسی علیه السلام به راځي. غامیدي وایي چې یا غامیدي وایي عبید الله سیندي وایي بل وایي نه جی. ستا خبره هم هله منو چې کله ته موږ ته جدید وضاحت وکړې چې په هغې کې د صحابه کرامو څه اختلاف نه وي. دا خو د هغوی اتفاقي خبره ده، ته په دې کې د خپل ځان نه درم نه څه خبرې کوې ما ته چې په کومه خبره باندې د صحابه کرامو د تابعینو په خپل منځ کې اتفاق دی، اجماع ده، هغوی په ټول راغونډ دي، په دې کې د هېچ چا خبره نه قبلېږي وروستو. بس خبره ختمه شوه. غلام احمد قادیاني، غلام احمد پرویز او د جاوید احمد غامیدي او دغه استاد الاستاذ چې دغه حمید الدین فراهي چې غامیدي پکې هغه ځای ته را رسېدلی دی، د هغې بنیادي چې کومه شریکې خبرې نور خو درجه یې ونه ده. غلام احمد پرویز او قادیاني خو کافر دی او دغه ته خو څوک کافر نه شي ویلی، غامیدي ته خو، لیکن دا عقیدې یو دي د ټولو چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی. دویم نمبر خبره دا ده چې دجال اصلي افسانه ده، او دریم نمبر خبره ده چې مهدي نه راځي، دا هم اصلي افسانه ده. په دې خبره کې دوی شریک دي. چې کومه خبره د صحابه کرامو اجماع د اتفاق دی، د هغې نه وروسته په دې کې د بل چا د تپوس ضرورت نشته دی. بل یو بنیادي ګمراهي چې کومه غامیدي د خلکو کې خورای هغه دا ده، وایي عقیده په حدیثو باندې نه ثابتېږي، عقیده صرف قرآن ثابتولی شي. عقیده چې لکه څنګه په قرآن ثابتېږي، دغه رنګې په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم ثابتېږي. یو حدیث داسې دی چې د محدثینو پکې اختلاف دی، یو محدث وایي دا حدیث صحیح دی او بل وایي ضعیف دی، پکې خو څه خبره کېدی شي.
خو چې د کوم حدیث په صحت باندې ټولي دنیا د محدثینو اتفاق لري او د تواتر درجه ته رسیدلې ده پدې کې د ابن حجر خبر هم نه قبليږي پدې کې د امام بخاری خبر هم نه قبليږي چې ځای کې چې د هندستان یو مولا را پاسو خبره پکې وکي عزتمندو کا غامیدی ده دلګ د وړوي درجه ده او کدا غلام احمد پرویز او کدا قادیانی وو ا د لوی درجه دي بنیادی طور انسان د عمل نه غافل کوي به عملي کې ورچي ولی د غامیدی سے مبارک چا خبر اورلوي یو کس ویلې چې ډېری غلطیانې مې پکې وګوره ډېر زیات د خلکو ډېری پیچیده مسلې حل کړې نو ډېری پیچیده مسلې حل کړې هغه ویل چې پیچیده مسلې دې حل کړې چې ډاکټر له خزر راغلو چې ډاکټر سره ما به ګردو درلې او ګردې می سختې خوږيږي ول ډاکټر ورته چې بتا کې ګردې چرته دي په خزو کې ګردې نه په خزو کې ګردې نه وي خزه خوشاله شو چې دا اوس ګیس غونته به یو ګردو خو مینشته د قرنګ چې ته غامیدی له مسله راوړي چې رجدا مسله خو ګران او دا دین سره تعلق نه چې خو د نبی علی السلام عادت ونه غامیدی وی سنت هغه کوم چې ابراهیم علی السلام کړی دی نبی علی السلام تر رسول اق سنت دي او دا نو ټول د نبی علی السلام عادت یو ځل یو وکیل صاحب نو زمو شیخ محترم مولانا سیف الله سے بیګه چې درس وکړ دا ډېر عجیب انسان دی په مجلس کې ناسي چې موږ بيخي په زور په خبره نه کړو خبره نه کوي نو وکیل صاحب ته چې رجډي قابل سړی دی ډېر قابل سړی دی نو هغه نه غلې کېدو شیخ صاحب متسنم الموت مل د غامیدی د قابلیت نستازو متاثر کېدو درې وجې دي هغه سړی زموږ د فکر سړی نه و وکیل صاحب معلومه چې خدای چې غامیدی د بنیادی مسلې د شریعت معلوم دي چې غامیدی وایي چې باوداسه کې سلور پر ځین ته خدام پته نشته چې باوداسه کې سلور پر زیاده ډېر لوی سړی وي او باوداسه فرض وته معلوم دي عمل دوم خبره ده چې استاد له څغوړی وي دا جایز دي استاد د غوړې د ګډ شو او ګډې د جایز دي ته چې ما سندري ویلې سندري جایز دي کته ما فلم وکړه فلم جایز دي کته چې الکانو جنکې یو زیناس وي دام جایز دي کوئی ایجوکیشن د دام جایز دي کته مونږ وي صرف د فرض دین او دا ورسنه په لیک کې نو وکاو کنه مې کو استاد له څغوړی یو ټول ته جایز وي ګیره وي دا د نبی له سلام عادت او د سنت نه دي که څوک پریدي دي کنه نه دي پریدي پټکیا د نبی له سلام عادت خو چې څومره خبر استاد غواړي چې دا ماته اساني او نغره ته اساني کړی استنه هغه دوی دا بنشت بدین کې سره شته نه او مالدرمه خبردار چې په خبرو کې وخت په انګریزي وای کرسي ته چیر وای او میز ته ټیبل وای نو تاسو انګریزي نه ډېر سخت متاثر یې کنه نو استاد اقل ډېر زیات لوی سړی بنیادی خبره ده عزت مندو چې د انسان لپاره د خلاصېدو چې کوم عوام دي دا ډېر آسان دي په نسبت د مولیانو چې ستا په کوم مولا باندې زیات اعتمادو بس دا غن تاسو وکا چې تاسو دی وکړو خپل ځل کې سوچ وکړه زړه دې به مطمئن شو چې مولوی صاحب ته مسله ټیک ویلا تخلاص وي سیوا د کوبر او د شرک نه کله مولانا مسله غلطه کړي قصدن الله به مولا نسی تان نسی بس خبره ختم شو خبره د مولیانو ګرانه ده کتاب بګوري مسله بګوري راجح مرجوح بګوري حدیث بګوري قران آیتونه بګوري مسله برو بس تاغه د مسلې ته پوسو تعالی مولوی صاحب جواب درکو صاحب زړه مطمئن شو تخلاص شو بیا دې پوښه البته دې سیدا چې د اتباع نفس نه بلک ځان ساتو د خواهش نه بزان ساتو څنګه د خواهش نه بزان ساتو په دې ملک یو کوم ځکه چې فتنې ډېرې زیاتې خو مې ځکه پرې خو د وخت پکې نشته اب پریدو د دې مسله کې اختلاف د مولیانو چې کله یو سړی خپل خزي له درې طلاق یو ځای ورکړي دا به یو طلاق کې درې وي اختلافي مسله ده و چې وسره مثال به د جمعات کې وسره مين بالجهر وي د وسه جګړه کوي ګر بولیدن کې د وسه جګړه کوي مړې به کوي دښمنی وسه کوي خو ګر طلاق مسله راشي ویره څنګه چل وکاو نو یې په پیښور کې مولا د طلاق شبه ته وجدستا نو دا ته مولا د وجه شریعت ازنه کو دا تر خپل خواهش خبره ومنو دا مولانا اسماعیل سلفی په فیصل آباد کې وهل حدیث علم تیر شوی الو یو سړی راغی چې رجم خپل خځې له درې طلاق ورکړي دا بسنګي هغه ته چې تا چې مسله راشي تر چانه تاسو کې وی جی پلان کې جامع مسجد کې مولوی صاحب داغه نه تاسو کوم دی بندره چې ال طلاق چا به ته وجه دې سو حکم دی مله مرزا په خواهش بس بنه ګرځو بلکې په کوم عالم باندې د ځوان اعتماد سه او بس داغه نه تاسو وکا او چې ته به مطمئن شو چې د قران سنت پرانا کې مال جواب راکو بس تخلاص تاسو سره یو ډیوټي جوړیږي او غدا دا چې من جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف تعالی مولا جواب درکو او د مولا د جواب نورسته بیا هم ته چې کوم په خپل ورانه په خطه ان الله بدینی شي او کبر اس کما کتاب ورانه مسله عمل کو واستاده مسله ورسیدا د مسلې دی پرخه او بس ته بټکی بس ته الله تبشوي او کوم مولا د قصدن وران جواب درکړنو بس مولا پوي شو د غرب پوي شي دا خبر اسانه ده عزتمن دین آسان دی ګران نه دی په دین عمل هم آسان دی دا دین د چانه ډوړی نه اخلي د چانه کاروبار نه اخلي
د چا نه ګرځېده نه اخلي د چا نه ګپ نه اخلي صرف چې کوم دی دا پابندي لګوي چې دې دایره کې دننه ګټه کوه د دې نه بار ته موځه په دې دایره کې دننه ګپ لګوه د دې نه بار ته موځه د دې ځای پورې چکر لګوه د دې نه اقوامه لګوه دا صحیح خبره ده خو اسانه خبره ده که نه عزتمندو دا هغه زمانې نه چې د کوم وخت نه الله آدم علیه السلام پیدا کو نو آدم علیه السلام کې روح نه ولیدلی و شیطان راغی او شیطان لا دغه شی هم نه دی ښه لا کاپیر شوی نه دی وایي داسې آدم علیه السلام ووهو نو ډډ ودننه ویل چې که فرض که د وسوسې ضرورت نو کېږي پکې ځکه وجود یې ډډ دی ډېر لوی طاقت ول الله جل جلاله ورکړی په انسان باندې خو لیکن بهترین علاج الله جل جلاله هم له دا جوړ کړی دی و شیطان په سر کې خاورې واچلې په هغه ورځ باندې چې کله وایي شیطان وویله چې الله تر څو پورې د دې انسان په وجود کې روح وي زه به ګمراه کوم الله جل جلاله ته په خپل جلال باندې قسم وخوړو زما دې په خپل جلال قسم وي چې تر څو پورې د توبه به زه توبه قبلوم الله زموږ د توبې نه صحیح توفیق موږ راکړي الله زموږ توبې قبول کړي عزتمندو یو درخواست ته کوم هغه دا دی چې خپل اوقات موږ په عمل کې ولګو نو خبري عمل څه دی نفل دی ذکر دی تلاوت دی مړه خیر ښېګړې کارونه چا سره تعاون وکړي چې د دې بس بځای دی چې موږ به دې کوم نظریاتي مسلې دي چې به دې کې ونخلو لکه مثال به زه تاسو یو مثال درکم زه یو په دې خبره باندې اتفاق دی چې کم سړی الله وبخي خو هغه د قبر د عذاب نه بچ دی الله دې زموږ نصیب کړي خو چې کم سړی نه بخي لکه ګناهګار دی که کافر دی قبر کې بوله عذاب ورکوي نو چې الله اعلان کړی زه ول عذاب ورکوم الله په عذاب ورکول قادر دی که نه نو زموږ پکې څه کار دی څنګه ول ورکوي نو ورکوي به وله که نه که څه ضرورت پکې شته دې بناسي دا ول څنګه ورکوي دا به روح له ورکوي که دا به جسم له ورکوي او دا روح به دې جسم ته ننوځي که نه به ننوځي او دا به څنګه ووري او دا به څنګه خوراک ونی هلکه زما ستا به دې کې څه کار دی خو دومره ده چې موږ به دې باندې ایمان نه وړو چې بس دا د الله د طرف نه دی موږ له پکار دا چې په خبرو باندې ډېر تحقیق وکړو په خبرو باندې ډېر زور وکړو د کومو خبرو زموږ د عمل سره تعلق وي په هغې باندې زموږ د عمل رهنمایي کېږي انشاءالله زموږ دنیا به چې کوم دی واضح وي او موږ ته به څه پیچیدګي نه راځي خو په ځای له دې چې موږ په دې مسلو باندې په دغو کې ونښتو نو دا نه حل کېږي 1400 کاله کې نه دي حل شوي د قیامت د ورځې پورې نه حل کېږي بیا به زموږ عبادتونو ته مزه به نه راکوي او اوس لا پکې نور پیدا شوي دي د شاه ولي الله د فکر والا هغو لا دا وایي چې څو پورې اسلامي خلافت نه قایم نو مونځ هم څه فایده نه ورکوي هغو لا پکې بڑا میاں تو بڑا میاں چھوٹا میاں سبحان الله هغه لا دا وایي چې څو پورې خلافت نه مونځ بنه کې نو چې مثال په تور باندې کنه جمعات نه مونځ بنه کې لکه کور به نه کې لکه با جماعت مونځ کې خو ډېر ثواب دی خو چې ولې جمعات نه سړی به مونځ نه کوي لہذا دې خبرونه ځان ساتل پکار دي البته دې باره کې لږ بیداری ده پکار دي چې موږ بیدار یو ان شاء الله الله جل جلاله موږ په سم لار باندې تلو توفیق راکړي بل دې مانځه کې دنه چې کوم دعا مونږ کوو اهدنا الصراط المستقیم په دې باندې ډېر خبر مونږ وکړو دا دعا مونږ کوو د جبې د سر نه کوو نو دعا پڑھنے کا نام نہیں مانگنے کا نام ہے لہذا موږ وسم دعا کوو په هر مانځه کې ځان د پاره د استقامت او په سم لار باندې تلو دعاګانې کوي ان شاء الله موږ دې ټول تیرو او دې ټول ګندګیانو د ټولو خیرونو محفوظ یو او که دغه نو بیا به چې کوم نه خامخا په یو کنده کې پرېوتي الله دې کندونه مو ساتي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لو العالمین زموږ په حال باندې رحم وکړي ګناهونه معاف کړي دا څه چې مو ویل سم واورېدل الله العالمین په دې عمل کولو توفیق راکړي زموږ د عقیدې او د عمل اصلاح وکړي صحیح عقیده او صحیح عمل هم نصیب کړي الله العالمین د رحمت او د خیر باران په موږ باندې وکړي د شر او د آفت او د عذاب د بارانونو مو وساتي د عذاب د زلزلو نه مو وساتي الہ العالمین د کشرانو د مشرانو د نافرمانونو الہ العالمین د کشرانو د مشرانو د بغاوتونو د دورانو الہ العالمین وساتي څنګه په حال باندې حرام وکړي ګناهونه معاف کړي نیکۍ هم قبول کړي الہ العالمین څومره کسانو چې درخواستونه کړي دي د مختلفو قسمه خبرو دپاره چې د چا د بچو مسله ده د نافرمانۍ د کاروبارونو د هر چا نوم اخیستل او د هر ضرورت ځان له ځان له ذکر ګران دی الہ العالمین د څومره حاصل مجلس نارینه زنانه ناست دي د دې چې څومره ضرورتونه دي شرعي او د شریعت مطابق د الہ العالمین ټول د هغې سر کې دا ټول د هغې سر کې موږ د بې صبرۍ نه وساتي الہ العالمین صبر هم نصیب کړي توبې نصوح هم نصیب کړي عمل هم د شریعت مطابق نصیب کړي عقیده هم د قرآن او سنت مطابق نصیب کړي دا څومره تحزب تفرق جوړ کړی دی د بعضو مولیانو د دې بعضې هغه خلکو چې د دین په جامو کې د الہ العالمین د امت تقسیم کړی دی دې تقسیم نه هم وساتي د دې ډلو کې د غورځېدو نه هم وساتي زموږ په حال باندې رحم وکړي ګناهونه معاف کړي الہ العالمین زموږ په کلي کې خیر نازل کړي په کورونو کې هم خیر نازل کړي الہ العالمین د انفرادي او د اجتماعي فتنو نه مو ساتي اجتماعي د انفرادي فتنو نه مو ساتي د الله نبي صلی الله علیه وسلم چې څومره خیر دعاګانې غوښتلې دي دغه ټولو خیرونو کې موږ له سره کړي د څومره شرور او فتنو فتنو نه پناه غوښتلې دا ټول موږ له پناه راکړي الہ العالمین زموږ په حال باندې رحم وکړي اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم یو اعلان واورئ چې سبا اخرنی درس دی د شیخ نصیر احمد صاحب دعا به هم کېږي
لهدا څومره ملګري چې تاسو نه هغه کوشش وکړئ ځان سره حاضر کړئ د مجلس ته نو ډیر خیر وته تاسو الله درکړي حل منیر